د وبایي رنځ په رخصتۍ سره ملکنډ ضلع کې یو ځل بیا د لوبو هلې ځلې شروع شوي دي. ځوان کل ته د تفریح موقع ورکولو په غرض د مرستیال لیکوال ملکنډ د انتظام لاندې د بیډمنټن ټورنمنټ تابع وشوه چې پکې د ملکنډ په شمول د خواوشا سیمو 40 ټیمونو برخه واخیستل او قسمت ازمایي وکړل. فائنل میچ د یوسفزای واریر بډخیلی او لډن سټار ټیمونو ترمنځ وشو. وړاندې مرحله کې یوسفزای واریر د شل مقابله کې په 21 پوینټ برتري ترلاسه کړل. دویمه مرحله کې یوسفزای واریر د 12 مقابله کې په شل پوینټ پوزیشن نور هم مضبوط شو. دریمه مرحله کې لډن سټار د سختي مقابله نه پس د 18 مقابله کې په شل پوینټ ګټه ترلاسه کړل. څلورمه او مهمه مرحله کې یوسفزای واریر د 18 مقابله کې په شل پوینټ سره ګټه ترلاسه کړل او ټایټل یې په خپل نوم کړو. کوشش مو دا و چې فائنل به ګټو او الله را باندې رحم وکړو. فائنل مو د اخر وګټو او ټیمز پکې خډیر زبردست مهنت کو مخکې کلیم دلی لډن چې کوم ټیمو هغه هم ښه مهنت وکړو خو تاسو څنګه پته ده چې څنګه گیم مهنت کوي او الله سلور کوي. ملکنډ ډیویژن نو ډیر ځپلې شوی دی او ډیر زیات ستونزې لري په هر حواله سره. نه موږ وایو چې لږ د خوشحالۍ مواقع لږ صحتمند مواقع هم د خلکو ته میلاو شي چې صحتونه ښي ذهنونه ښي چې ذهنونه ښي نو سوچونه ښي نو زموږ ټول د اویرنس په حواله باندې زموږ دغه اکټیویټیز دي. نننۍ کوم ټورنمنټ چې نو دا یو بهترین په دې نظر باندې ورته زه ګورم چې دې ته د مقامي مشرانو د سیاسي پارټو ټول مشران چې کومون یو بهترین هغه سرپرستی هغه ته حاصله وه. ان شاء الله چې دا زه ورته ډېر په ښه نظر باندې ګورم. ان شاء الله دا به مونږ کنټینیو بساتو. د تقسیم انعامات په لړ کې خوندوره دستوره ترسره شوه چې پکې د ملکنډ ټولو سیاسي مشرانو ګډون وکړو او کامیاب لوبغاړو ته ټرافي شیلډونه او نقد انعامونه ورکړل. عمران دریاب، خیبر نیوز، بډخیله، ملکنډ.